بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. په دې نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته د آیت الکرسی درې فضایل ښیم چې ان شاء الله ستاسو به د دنیا ګټه هم وي او د آخرت ګټه به هم وي. د شروع کېدو نه مخکې زه تاسو ته یو وړوکی شان ریکویسټ کوم، دا اسلامي چینل دی، په دې باندې د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک بیانېږي. که سبسکرایب کړی هم نه وي نو مهرباني وکړئ سبسکرایب یې کړئ، ځکه چې دا د دواړو جهانونو ګټه ده، د دنیا هم ده او د آخرت هم ده. ځکه چې پیغمبر اسلام خپله فرمایلی دي چې زما حدیث څوک واوري او هغه نورو ته شیر کړي نو هغه دواړه به جنت ته داخلیږي. د آیت الکرسی صفات دا دي او فضایل دا دي چې کله تاسو اوده کېږئ د اوده کېدو نه مخکې درې پیرې آیت الکرسی ووایئ. امید دی چې انشاءالله آیت الکرسی به ټولو له ورځي، او که بیا هم چاله نه ورځي نو په دې ویډیو اخرې ته به زمونږ بل ټیګ راځي، هغه پلی کوي نو په هغې کې آیت الکرسی سره د ترجمې ده، نو انشاءالله ښه پوره به پرې پوه شئ. کله چې تاسو آیت الکرسی درې پیرې ووایئ او په ځان باندې شوخ کوئ، یعنی ځان باندې دم کوئ، نو الله پاک 80,000 فرشتې ستاسو دپاره راولي او ستاسو د هر یو سا په بدله کې هغوی ستاسو دپاره نیکۍ لیکي، په دې پورې چې څو پورې تاسو راپاسېدلي نه وئ. نو یو فضایل خو دا دی. دویم فضایل یې دا دی چې تاسو د کور نه بهر روځئ، هر چېرته چې ځئ دا خپل ځان له یو روټین جوړ کړئ. کله چې تاسو د کور نه بهر روځئ، څه کار پسې ځئ یا هسې ځئ چکر لګوئ، نو په ځان باندې آیت الکرسی خامخا وایئ. په دې فضایل دا دي چې الله تعالی 80,000 فرشتې ستا صرف او صرف د حفاظت دپاره غواړي، او هغه ستانه مخکې او وروسته هر سیټ ته ستانه رواني، څلور روانو سیټو ته ستانه ګیره تاو کړي. الله پاک هغوی ته وایي چې ده ته هېڅ نقصان ونه رسي، خیفت ورته ونه رسي، او ستا لپاره د مغفرت دعاګانې کوي. دریم صفت یې دا دی چې کله تاسو فرض مونځ وکئ، د هر فرض مانځه پسې چې یو پیرې له تاسو آیت الکرسی ووایئ، نو د انسان او د جنت په میانځ کې دیوال صرف او صرف قبر دی. چې کله انسان وفات شي او دی په قبر کې کېښودلی شي، نو ده ته به د جنت د سایډ نه دروازې کولاو شي، ځکه دا په خپله حضرت محمد صلی الله علیه وسلم احادیث مبارک دی چې هر فرض مانځه پسې څوک آیت الکرسی وایي، په کثرت سره یې وایي او خپل عدد ځان له جوړ کړي، نو انشاءالله هغه به جنت ته داخلیږي. دا ټولې اسلامي او د پیغمبر اسلام احادیث مبارک دي چې څومره هم درنه کېږي خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ، او که په چینل نوي وئ نو په مهربانۍ سره چینل سبسکرایب کړئ. جزاک الله. الله ټول عمر خوشحاله، ښاد او آباد لره.